السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستانو یو ځل بیا په یو نوې ویډیو کې ستاسو په جناب کې سلامونه پیش کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته معلومه دوستان چې نن سبا د کرونا وایرس د وجې نه په ډېرو خبرو کې د وضاحت کولو ضرورت پیښ شو. لکه زه نن په دې ویډیو کې چې کومې مسلې طرف ته زما او ستاسو رهنمایي کوشش کول غواړم هغه دا چې د مونځ په دوران کې ماسک استعمالول جایز دي او که نه. آیا یو کس دی په مونځ کې ودرېدو او هغه ماسک اچولی دی، په مونځ باندې د دغې ماسک اچولو باندې څه اثر خو نه پرېوځي. دوستان ټول نه اول به زه ستاسو په جناب کې یو حدیث مبارک وړاندې کوم چې دا حدیث مبارک امام ابو عیسی ترمذی په سنن ترمذی شریف کې، امام ابو داود په سنن ابي داود کې او تیر په تیر باندې امام ابن خزیمه په خپل صحیح کې یو حدیث مبارک نقل فرمایلی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. نبی پاک فرمایي چې سدل په مونځ کې مکروه دی او نبی پاک مبارک منع کړی ده چې مونځ کې یو کس سدل وکړي. هغه یو ځان له ټاپک دی. خو دویم نمبر نبی پاک فرمایي چې دا هم نبی پاک راوی فرمایي چې نبی پاک دا هم منع فرمایلی ده چې یو کس په مونځ کې خوله پټه کړي. د دغې حدیث مبارک په تناظر کې تمامو کتبو، تمامو فقهي، تمام مذاهبو دا مسله لیکلې ده چې په مونځ کې خوله پټول، پوزه پټول مکروه دی. لکه څنګه معتبر او مشهور کتاب د فقه حنفي فتاوی شامی کې امام ابن عابدین الشامی رحمه الله تعالی په خپله باندې ارشاد فرمایي، چونکې د متن وضاحت کې متن او شرح دواړه عرض کول غواړم. فرمایي چې ویکره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم. عبارت داسې دی چې تلثم په مونځ کې مکروه دی. تلثم څه ته ویلی شي؟ فتاوی شامی وضاحت کې فرمایي چې وهو تغطیة الفم او تغطیة الانف والفم فی الصلاة، یعنی په مونځ کې خوله پټول او پوزه پټول دې ته تلثم وایي. او تلثم علما فرمایي چې مکروه دی. ولې؟ ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک منع فرمایلی ده. نو لہذا مونځ کې بلا عذر، بغیر د عذر نه خوله او پوزه پټول چې دا مکروه دی. نو اوس چونکې ماسک مونږ واچوو نو په دې سره خو خولم پټه شي او پوزم پټه شي، نو اوس دا مونځ مکروه شو که مکروه نه شو؟ که چېرې بغیر د عذر نه څوک ماسک اچوي، مثلا په کور کې نفلونو باندې ولاړ دی، ماسک اچولی دی، سنت کې کور کې ماسک اچولی دی، چونکې کور کې خو د دغې څیز ضرورت ډېر نه پېښېږي لکه څنګه مونږ ته احتیاطي تدابیرو باره کې چې کوم تعلیمات حکومت طرف نه ملاویږي. البته مونږ که جمعې جمع ته لاړ شو، که چېرې عام جمعو ته لاړ شو، الله پاک دې زموږ نصیب وفرمایي، نو په دې کې ډېر کسان به تاسو لیدلي چې ماسک استعمال کړی وي. نو چونکې اصول دینی دی، قرآن او د احادیثو مبارکونه چې کوم اصول فقهای کرامو مستنبط کړي، لکه الاشباع والنظائر کې الضروریات تبیح المحظورات په بنیاد باندې چې کله داسې یو ناروا وي، ناروا عمل وي، ناجایز عمل وي، مکروه عمل وي، نو د ضرورت په بنیاد باندې په هغې کې تخفیف راځي، هغه څیز جایز صورت ته بوځي. نو چونکې حدیث نه او د فقهای کرامو عباراتو نه پته لګي چې مونځ کې خوله پټول او پوزه پټول مکروه دي. خو چونکې کرونا وایرس داسې یو ضرورت راپېښ شو چې د دې نه د ځان بچ کېدو دپاره ضروري دا ده چې موږ ماسک استعمال کړو، او دا هم یو علاج دی او دا هم یو پرهیز دی د دغې بیمارۍ نه ځان ساتلو دپاره. نو که چېرې د جمعې په دوران کې د دغې عذر په بنیاد باندې چې کرونا وایرس نه انسان ځان بچ کړي چې یو مهلکه بیماري ده، یو وبا ده، نو د دغې قوانینو په بنیاد باندې ماسک استعمالول به جایز شي او مونځ به نه مکروه کېږي. خو که چېرې مونږ په هر مونځ کې په نوافلو، په سنتو کې، کور کې، په هر چېرته کوو نو داسې نه دي کول پکار، بیا د مکروه په زمره کې راځي. خو که چېرې مونږ جمع له ځو، په جمع کې مونږ ماسک استعمال کړو د احتیاطي تدابیرو په بنیاد باندې، نو دغه مونځ به بیا مکروه نه وي، ځکه چې دا ضرورت دی او ضروریات چې دي دا محظوراتو ته یو لار ورکوي د جواز او د اسانۍ دپاره. نو لنډه خبره به دوستانو دا ووایم چې ماسک استعمالول د نن سبا د وبا نه د بچ کېدو دپاره دا بالکل جایز دي. همدغه شان دوستانو که چېرې تاسو زمونږ ویډیوز خوښه شي نو تاسو شیر کوئ
کوئ د صرف ثواب په نیت باندې چې خلکو ته د دغې مسایلو پته ولګي. همدغه شان دي په کمنټس کې تاسو د خپلو سوالاتو اظهار کولی شي چې په دې موضوع باندې جوابات مونږ ته میلاو شي، رهنمایي میلاو شي. نو کمنټس کې تاسو ضرور زمونږ د چینل چې کوم دی او دارنګه د فیسبوک کوم زمونږ پیج دی په دې کې تاسو کمنټ په صورت کې تاسو مونږ ته د سوالاتو آګاهي کولی شي. مونږ به کوشش کوو چې ستاسو دیني رهنمایي وکړو بغیر د فرقه واریت نه، بغیر د تعصب نه، بغیر د چا طرفدارۍ نه، چې څه حق د الله او د الله د رسول په جناب کې وي هغې طرف ته به ستاسو رهنمایي کوو. رب العالمین زمونږ ستاسو په دین متین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. آمین ثم آمین.